نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. رواه البزار. زما ډیرو عزتمندو محترمو مسلمانانو رونو، دا کوم حدیث مبارک چې ما ولوستلو، د دې حدیث مبارک څلور حصې دي. په لومړۍ حصه کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث کفارات، چې درې اعمال داسې دي چې هغه د ګناهونو دپاره کفاره دي، د هغې په ذریعه باندې الله جل شانه ګناهونه معاف کوي. په دویمه حصه کې فرمایي وثلاث درجات، او درې اعمال داسې دي چې د هغې په ذریعه باندې د انسان درجه، مقام او مرتبه دا اوچتیږي. په دریمه حصه کې فرمایي وثلاث منجیات، درې اعمال داسې دي چې هغه انسان له د دنیا او د آخرت د غمونو نه نجات ورکوي. او په څلورمه حصه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وثلاث مهلکات، درې اعمال داسې دي چې هغه انسان هلاک کوي، تباه او برباد کوي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام په خپله د هرې حصې تفصیل کړی دی. نو فرمایي فاما الکفارات، هغه درې اعمال چې د هغې په ذریعه باندې ګناهونه معاف کیږي، نو هغه دا دي: نمبر 1 اسباغ الوضوء فی السبرات، په سخته یخنۍ کې د مشقت او د تکلیف باوجود مکمل او کامل اودس کول. دویم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول. او دریم نمبر ونقل الاقدام الى الجماعات، د جمع منځ د ادا کولو دپاره جماعتونو ته پیدل تلل، قدمونه منتقل کول، د یو قدم نه بعد بل قدم اخیستل. واما الدرجات، او هغه اعمال چې د هغې په ذریعه باندې د انسان درجه
مقام او مرتبه دا اوچتیږي هغه دادي. نمبر 1 اطعام الطعام، غریبانانو لا، فقیرانو لرا، مسکینانو لرا، یتیمانانو لرا، کونډو لرا، بلکې څونه ضرورتمند خلک چې دي هغوی له خوراک ورکول. دویم نمبر و افشاء السلام، او سلام عام کول. که ته څوک پیژنې او که نه پیژنې نو هغوی ته سلام کول. او دریم عمل والصلاة باللیل والناس نیام، د شپې په داسې وخت کې مونځ کول چې نور خلق دا اوده وي. نو ته دې درې اعمالو په ذریعه باندې د انسان درجه دا اوچتیږي. واما المنجیات، او هغه درې اعمال چې هغه انسان له نجات ورکوي، خلاصې ورکوي، انسان د سختو نه او د مصیبتونو نه بېغمه کوي، نو په هغې کې لومبی عمل دا دی فالعدل فی الغضب والرضا، د غصې او د خوشحالۍ په دواړو حالتونو کې عدل او انصاف کول. دویم والقصد فی الفقر والغنا، د غریبۍ او د مالدارۍ په دواړو حالتونو کې د اعتدال او د میانه روۍ نه کار اخیستل. او دریم عمل وخشیة الله فی السر والعلانیه، په خلوت او جلوت په دواړه حالتونو کې د الله جل شانه نه ویریدل، د خلکو په مخ کې هم او چې کله انسان ځان لشي په دغه وخت کې هم د الله جل شانه نه ویریدل. واما المهلکات، او هغه اعمال چې کوم انسان هلاک کوي نو په هغې کې لومبی عمل دا دی فشح مطاع، هغه لالچ او هغه حرس چې هغه پوره کړی شي. دویم وهوم متبع، او هغه خواهش چې د هغې تابعداري وکړی شي، هغه خواهش پوره کړی شي، د هغې خواهش پیروي وکړی شي. او دریم نمبر هلاکونکي عمل دا دی و اعجاب المرء بنفسه، د انسان په خودپسندۍ کې د خپل ځان په مینه او محبت کې گرفتار کېدل. نو دا درې اعمال داسې دي چې دا انسان هلاک کوي، دا انسان تباه او برباد کوي. انشاءالله تعالی آینده مجلسونو کې به مونږه د دې حدیث په دې 4 وړو حصو باندې تفسیري خبرې کوو. اوس راځو مونږه د دې حدیث لومبۍ حصې له. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې 3 اعمال داسې دي چې د هغې په ذریعه باندې د انسان ګناهونه معاف کیږي. یعنی دغه 3 اعمال د ګناهونو دپاره کفاره دي. په هغې کې لومبی عمل نبی علیه السلام ذکر کړی دی اسباغ الوضوء فی الصبرات، په سخته یخنۍ کې کامل او مکمل اودس کول. دویم نمبر وانتظار الصلاة بعد الصلاة، د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول. او دریم نمبر ونقل الاقدام الى الجماعات، د جمع منځ ادا کولو دپاره جماعتونو ته پیدل تلل. تدې 3 اعمالو په مختلفو احادیثو کې مختلف فضائل بیان شوي دي. تدې 3 اعمالو په باره کې د الله جل شانه کومې مقربې فرشتې دي هغه په خپل منځ کې بحث مباحثه کوي. او تدې اعمالو په لیکلو کې او بیا ته دغې اعمالو اسمان طرف ته په وړلو کې د یو بل سره فرشتې مقابله کوي. په ترمذي شریف کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو چې یوه شپه ما الله جل شانه په خوب کې ولیدو. نو الله جل شانه ما ته وفرمایل یا محمد صلی الله علیه وسلم هل تدری فيما يختصم
فيما يختصم الملأ الاعلى. اے محمد صلی الله علیه وسلم تا ته دې خبرې علم شته دی چې د الله جل شانه مقربې فرشتې دا په کومو کارونو کې او په کومو اعمالو کې د یو بل سره بحث او مباحثه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله ما ته خو ته دې علم نشته. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله جل شانه خپل لاس مبارک څنګه چې د الله جل شانه د شان سره مناسب دی، نو الله جل شانه خپل لاس مبارک دا زما په شا باندې کېښودو او ما د هغې یخوالی دا په خپل سینه کې محسوس کو. نو د هغې برکت داو چې په اسمانونو او په دې ځمکو کې څه دي د دې ټولو علم د الله جل شانه ماله راکو. بیا الله جل شانه ما ته وفرمایل یا محمد صلی الله علیه وسلم هل تدری فيما يختصم الملأ الاعلى، آیا تا ته پته ده چې کومې مقربې فرشتې دي د ملأ اعلی فرشتې دي، الله جل شانه ته نږدې فرشتې دي، دغه فرشتې په کوم څیزونو کې بحث مباحثه کوي؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل فی الکفارات، په هغې اعمالو کې بحث مباحثه کوي د کومو اعمالو په ذریعه باندې چې الله جل شانه د انسان ګناهونه معاف کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې هغه اعمال دا دي المکث فی المساجد بعد الصلوات، د مونځ د ادا کولو نه بعد په جماعتونو کې کېناستل د الله جل شانه یاد دپاره، د الله جل شانه د ذکر، د الله جل شانه د بڑائی او د عظمت دپاره په جماعتونو کې کېناستل. دویم والمشي علی الاقدام الی الجماعات، جماعتونو ته پیدل تلل، و اسباغ الوضوء فی المکاره، او د مشقت او د تکلیف باوجود کامل او مکمل او دس کول. بیا چې په دې درې اعمالو باندې کوم خلق مداومت کوي، کوم خلق همیشواله کوي، نو بیا په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې خلکو دپاره خوشخبری بیان کړې ده. نو نبی علیہ السلام وفرمایل ومن فعل ذلك، څوک چې دا کارونه همیشه دپاره کوي، عاش بخیر ومات بخیر، تدې ژوند تدې زندگی دا به هم په خیر باندې وي او تدې مرګ دا به هم په خیر باندې وي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخر کې وفرمایل وکان من خطیئته کیوم ولدته امه، چې دا انسان دا به د ګناهونو نه داسې صفا او پاک کړی شي لکه څنګه چې یو ماشوم هغه د مور د ګیډې نه پیدا شي او هغه د ګناهونو نه پاک وي. په دې درې اعمالو سره صرف ګناهونه نه معاف کیږي بلکې د انسان په نیکو کې ورسره هم اضافه کیږي. په مسند احمد کې د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایو الا ادلکم ما یکفر الله به الخطایا ويزيد به في الحسنات، آیا زتاسو تا هغه اعمال اونخم د کومو اعمالو په ذریعه باندې چې الله جل شانه د انسان خطاګانی د انسان ګناهونه دا معاف کوي او د انسان په نیکو کې الله جل شانه اضافه کوي. صحابه کرام او فرمایل ولی نو اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه درې اعمال ذکر کړل: اسباغ الوضوء علی المکاره وكثرة الخطا الى هذه المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. او تدین بعد بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې کم کس هغه په خپل کور کې مکمل طهارت وکي، یعنی دې او دس وکي او بیا دې
د خپل کور نه راوځي او بیا دی د مسلمانانو سره په جماعت سره مونځ وکړي او دی د بل مونځ په انتظار کې ناست وي، نو فرشتې ته دې دپاره دا دعا کوي اللهم اغفر له اللهم ارحم. اے الله ته دا انسان وبخي، اے الله ته دې انسان ګناهونه معاف کړي او اے الله ته په دې انسان باندې رحم وکړي. او په مسلم شریف کې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. آیا زتاسو ته هغه اعمال اونخم د کومو اعمالو په ذریعه باندې چې الله جل شانه د انسان گناهونه معاف کوي او د انسان درجه مقام او مرتبه د الله جل شانه اوچتي؟ صحابه فرمایل بلا یا رسول الله، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم ولینه. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه درې اعمال ذکر کړل: اسباغ الوضوء علی المکاره، د مشقت او د تکلیف باوجود مکمل او دس کول. دویم وکثرة الخطا الى المساجد، جمعتونو ته زیات قدمونه اغیستل. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، او د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول. او بیا په آخر کې نبی علیہ السلام فرمایل فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط. نبی علیہ السلام دا جمله درې پیرې ارشاد فرمایله چې دا د جهاد د پاره تیارې دی، دا د جهاد د پاره تیارې دی، دا د جهاد د پاره تیارې دی. او په بخاری او مسلم شریف کې یو حدیث مبارک دی، پاغي کې هم تدې درې اعمالو ډېر لوی فضیلت بیان شوی دی. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو صلاة الرجل فی جماعة تزید علی صلاته فی بیته وصلاته فی سوقه 27 درجة. چې د سړي هغه منځ چې هغه په جماعت کې په جماعت سره کوي، نو د هغې منځ نه کوم منځ چې دی په کور کې کوي یا دی په بازار کې کوي، نو 25 درجې یا 20 درجې داسې واقعیږي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه تفصیل ارشاد فرمایو وذلك ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه لا ينهزه الا الصلاه. دی په ښه طریقه باندې اودس وکړي او بیا دی خالص د الله جل شانه د رضا دپاره د منځ ادا کولو دپاره دی جومات ته را روان شي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لم یخط خطوة الا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطیئه. بیا چې دا انسان کم یو قدم اخلي، نو په دې قدم باندې دې ته 2 فائدې ملاویږي. رفع له بها درجه، تدې یو درجه دا اوچتیږي، وحط عنه بها خطیئه، او تدغه قدم په ذریعه باندې تدې یو ګناه د الله جل شانه معاف کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فاذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. چې سو پوری دی د منځ په انتظار کې وي، نو دی داسې دی گویا چې دی په منځ کې دی. نو که یو کس د جماعت ته لاړ شي او د جمع منځ ته 15 منټه پاتې دي یا 10 منټه پاتې دي، دی منځ نه کوي، نفل نه کوي، ذکر و اذکار نه کوي، تلاوت نه کوي، بلکې دی خاموش ناست دی د منځ په انتظار کې، نو دا داسې دی گویا چې دی په منځ کې دی الله جل شانه دی له د منځ ثواب ورکوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والملائکة یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسه الذي صلى فيه یقولون اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم تب علی.
چې کله دی مونځ وکي او دی د مونځ نه بعد په جومات کې ناست وي نو فرشتې ته دی په حق کې دا دعاګانې کوي اللهم ارحم اے الله ته په دې انسان باندې رحم وکړي اللهم اغفر له اے الله ته دا انسان وبخي اللهم تب علی الله ته په دې انسان باندې مهربان شي الله ته دې انسان له د توبې ورکولو توفیق ورکړي فرشتې دا دعاګانې ته دې انسان د پاره کوي خو په آخر کې نبی علیه الصلاة والسلام یو 2 شرطونه بیان کړي دي چې دا فرشتې دا دعاګانې د کم انسان په حق کې کوي لومبی شرط ما لم یؤذی فیه چې سو پوری د تکلیف او د اذیت والا کار نه کړي نو که یو انسان د مونځ نه بعد په جومات کې ته د پاره ناست دی چې د نورو خلکو له تکلیف ورکي د نورو خلکو له نقصان ورکي نو ته د په حق کې فرشتې دعاګانې نه کوي بلکې ته د په حق کې ممکنه ده چې به دعاګانې وکي ځکه چې دا انسان بل انسان له تکلیف ورکوي او د مسلمان په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده چې کامل مسلمان خو هغه دی چې د هغې د ژبې نه او د هغې د لاس نه بل مسلمان دا په امن کې وي او بیا د تکلیف ورکولو مختلف شکلونه دي بعض تکالیف داسې وي چې هغه انسان په لاس باندې ورکوي او ډیر تکالیف داسې وي چې هغه انسان په ژبه باندې ورکوي او عام طور باندې زمونږ خلک هغه غیر اختیاري طور باندې په دې تکلیف ورکولو کې مبتلا کیږي زمونږ مشران یا زمونږ ځوانان هغه خلک چې هغوی له الله جل شانه توفیق ورکړی هغوی په وخت باندې جومات ته راځي یا هغوی د یو مونځ نه بعد د بل مونځ انتظار کوي نو عام طور باندې دوی په جومات کې په خپل منځ کې حلقې جوړې کړي په خپل منځ کې خبرې اترې کوي نو چې کله دوی خبرې کوي اگر چې د نیکۍ خبرې کوي لیکن ته دوی په خوا کې بعض کسان داسې وي چې هغه په مونځ باندې ولاړ وي نو ته دوی د خبرو د وجې نه د هغوی په مونځ کې خلل او رکاوټ ګرځي نو دې وجې نه که یو انسان تلاوت کوي نو دله پکار دا دی چې دغه تلاوت د په داسې اواز سره کوي چې بل انسان ته تکلیف نه رسی د بل انسان کم ذکر و اذکار کوي کم وظیفه کوي په هغې کې څه خلل او رکاوټ نه ګرځي او ډېر خلک داسې وي چې هغه په جومات کې دنیاوي خبرې کوي او بیا دې حد ته ورسي چې د بل مسلمان په غیبت کې مبتلا کیږي یا په بل مسلمان باندې بهتان لګولو ته دوی ورسي نو په ځای ته دې باندې چې دوی ته ثواب میلاو شي د جومات د راتلل ته دوی دپاره د عذاب او د یو وبال ذریعه وګرځي نو مونږ او تاسو له پکار دا دی چې مونږ کله جومات ته لاړ شو نو او یا د مونځ ته ټایم پاتې وي یا د مونځ نه بعد مونږ په جومات کې یو نو چې مونږ ته دې خبرو خیال ساتو مونږ خاموش ناس یو مونږ د قرآن مجید تلاوت کو مونږ ذکر و اذکار کو مونږ نوافل کو خو چې زمونږ د وجې نه بل انسان ته تکلیف نه وي دویم شرط ما لم یحدث فيه تر څو پورې چې دا انسان بې اودسه شوی نه نو هغې پورې فرشتې ته دې انسان دپاره دعا کوي نو موږ له پکار دا دي چې موږ کله جومات ته ورداخلیږو نو چې موږ د اودس په حالت کې یو یا کله د انسان ته د اودس کولو ضرورت پیښ کړی شي نو چې دی د جومات نه راوځي دی اودس وکړي او بیا دی جومات ته لاړ شي او د مونځ انتظار کوي نو چې څو پورې دی دا د 2 کارونه نه کوي چې ما لم یؤذي فيه او ما لم یحدث فيه نو فرشتې ته دی په حق کې دغه دعاګانې کوي نو ته دې 3 اعمالو په باره کې دا کوم روایات چې مونږ ذکر کړل نو ته دې احادیثو نه دا خبرې معلومې شوي چې ته دې 3 اعمالو په ذریعې سره د انسان ګناهونه معاف کیږي 3 کفارات او مونږه د ترمذی شریف دغه حدیث دا ټوکړه ولوستله وکان من خطیئته کیوم ولدته امه دې په قلاره د ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه څنګه چې یو ماشوم د مور د ګیرې نه پیدا شي او هغه د ګناهونو نه پاک وي او نبی علیه الصلاة والسلام دغه احادیث مونږ ذکر کړل الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا چې په دې ګناهونو په دې اعمالو سره د انسان ګناهونه معاف کیږي دویم ته دې احادیثو نه دا خبره معلومه شوه چې ته دې 3 اعمالو په ذریعه باندې د انسان په نیکو کې اضافه کیږي د مسند احمد
حدیث مبارک مونږ ذکر کو ويزيد به في الحسنات چې تدې اعمالو په ذریعہ باندې د انسان په نیکو کې زیاتوالی راځي. درېمه فایده ته دې احادیثونه دا معلومه شوه چې تدې درې اعمالو په ذریعہ باندې د انسان کم درجات دي نو دغه درجات دا اوچتیږي. د مسلم شریف حدیث مبارک مونږ ذکر کو الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه درې اعمال دا ذکر کړل. او بل د بخاری او مسلم شریف کوم حدیث مونږ ذکر کو نو پاغي کې هم دغه خبره وا لم يخط خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه. سلورمه فائدہ تدید درې اعمالو دادا چې کوم یو انسان په دې باندې مداومت کوي همیشواله کوي نو تدې ژوند به هم په خیر وي او چې دې له مرګ راځي نو دغه مرګ به هم په خیر وي یعنی په ایمان سره به وي. او دا د ترمذی شریف په حدیث کې ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. پنځمه فائدہ تدې درې اعمالو دارا چې دا انسان دا به د ګناهونو نه پاک او صفاوي او دا هم موږ د ترمذی شریف حدیث ذکر کو وکانه من خطیئته کیوم ولدته امه. شپږمه فائدہ تدې درې اعمالو دادا چې دا درې اعمال دا جهاد د پاره تیارې دي. فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط د مسلم شریف د حدیث ټوکړه ده. اومه فائدہ دادا چې کوم انسان د په جمعات کې منځو کې او د منځ نه بعد د بل منځ انتظار کوي په شرط دی ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه نو فرشتي ته دی په حق کې دا دعاګانې کوي اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم تب علی. ان شاء الله تعالی آینده مجلس کې به هم مونږه تدې درې اعمالو نور فضایل د الله جل شانه په توفیق سره بیانو. الله جل شانه دې مونږ ته د قرآن او د حدیث صحیح سمج او صحیح پوهه نصیب کړي او الله جل شانه دې مونږ ته په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.